راغم روجانا کوم ځای دی آرام اوسه وروره زه یې وزغم کړم ويزغمه لږ نورې هم وزغمه بېشرفانو رزیلانو زمونږ عسکري اوازې لیدلي دي سمدلاسه یې پرې برید کړی بېشرفانو آرام اوسه وروره آرام اوسه ويزغمه زمره لږ نورې هم وزغمه آرام اوسه الیاسا حالت یې څنګه دی لومړی بریدمنې د عسکرو له ډل نه یو ټپي شوی خو ټپي جدي نه دی معمولي ژوبل شوی سمدلاسه یې درملنه کوم ډېر شکر دی ډېر پام کوه الیاسا وزغمه وروره پیسکاري وزغمه دا ځای کلک ونیسه وروره کلک ونیسه سالچوکان ختم شول جګړن صاحب هوښ وه اتلانو په ډېر احتیاط سره میدان ته وځو امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب پام کوئ دویم بریدمن تونجر کایا هم جګړن صاحب ته ښه یې دوی بریدمنه ژوندی اوسې جګړن صاحب کمین یې نیولی په لامل یې پوه نه شو سمه ده وروره ته د عسکر ټول که بیرته خپل ځای ته وګرځه امرم پر ځای کېږي پتوره امر وکړئ جګړن صاحب ټول راټول شئ یو موټر هم وغواړه امرم پر ځای کېږي هلئ زمریانو ټول راټول شئ ښه یې زمریه زه ښه یم جګړن صاحب معمولي ټپ دی مونږ تور کس کار نه غواړو له دې ځای نه لاړ شئ له دې ځای نه دې لاړ شي ورک دي شي زر کوئ ورک شئ مونږ داسې نه غواړو مالګرو موږ نه غواړو چې دلته کومه پیښه رامنځته شي ګوره دا د ترکانو یوه پوسته ده د کلونو راهیسې دلته ده او له دې وروسته به هم دا پوسته هم دلته وبوسو د همدې لپاره له دې ځای نه خپلو کورونو ته لاړ شئ قماندانه موږ هېڅ ځای ته هم نه ځو موږ دلته ترک عسکر نه غواړو ټول لاړ شئ ورک شئ موږ داسې نه غواړو ورک شئ موږ ته لاړ شئ موږ نه ځو په ښکاره ده ملکیان ښکاري کنه خو ډېر یې ترا کوي خلک خوند ویل صاحب جګړن په اصل کې زه پوهېږم چې له دوی سره څه وکړم خو وایي چې خدایه صبر ګورئ په دې شکل سره هېڅ ځای ته هم نشئ رسېدلی موږ د ولسي تړون له مخې دلته یو ملګرو د سیمې د کلي یعنې ستاسې د امنیت لپاره دلته یو په کلي کې هم نارامي جوړېږي د همدې لپاره له دې ځای نه لاړ شئ خپلو کورونو ته لاړ شئ جګړن صاحب دوی ټوکې نه کوي حیدره ستونزه لویه ده بوزوک ملګري
पोस्ता के चॉस कर दे شل کساس کار دي جګړه سامان دلته تر ټولو نږدې بله پوسته چیرته ده دلته او په دې ځای کې ده جګړه جګړن صاحب دوی ته قناعت نشو ورکولای نه قبرې صاحب ته وګوره داسې نه ښکاري چې په خبره باندې پوه شي آن جمعه ده هم ونړاوه د سلجوقیانو له وخت نه پاتې جمعه دی په کلنګ او مارتول سره ونړاوه یوازې هم دا مو ترې وژغوره د دې کار تر شا د بل چا لاس دی له بل چا نه مو مطلب څه دی هغه لیونی چې ځان د لارنس په نوم موږ ته پیژني ګورې پرون یو تاریخي جومات ونړاوه نن د پوستې مخې ته راټول شوي هغې پوستې ته دننه کېږي او زما دوه ډلې هلته دي زه ستاسې په خبره باندې پوه شوم ډګروال خو موږ په ملکیانو باندې ډزې نشو کولی د دې کار پایله به ښه نه وي هغوی زموږ په عسکرو برید کوي موږ باید له هغې پوستې نه دفاع وکړو هلته زما د دوو ډلو عسکرو ژوند لږ وخت سره مخ دی موږ ډزې نشو کولی ډګرواله دا امکان نه لري هسې نن په هغې سیمه کې حالت وخیم دی که چېرته ډزې مو وکړې نو پایله به یې هېڅ ښه نه وي په اړیکه کې اوسېږو ډګرواله بله خدای دې ووهي سمه ده زما عسکر به څنګه شي دلته کښېنم د هغوی د مرګ په تمه شم خدای دې ووهي امر وکړئ ډګروال صاحب جګړه را په څه حالت کې یې شیبه په شیبه ګڼه ګوڼه ډېرېږي ډګروال صاحب او دوی ډېر جدي ښکاري پلان یې نیولی دی ډګروال صاحب برید کوي که چېرته برید یې هم وکړه تاسې ډزې کولی نه شئ ګورئ ډګروال صاحب دا ډګروال صاحب زه باید تلیفون منډه کوي منډه کوي منډه کوي
هغه مو وویشت قوماندان باید زر له دې ځای نه لاړ شئ ورک شئ هغه مو ووژو رزیلانو ته زموږ بیرغ ته لاس وړاندې که چې تا هم همدلته مردار کړو رزیله تاسې څوک یئ تاسې څوک یئ عسکره موږ تور کسکار یو که ته مو نه پېژنې نو موږ نه پوهېږو چې څنګه ځان نه در وپېژنو له دې ځایه ورک شئ ملګریه هغه ته زموږ بیرغ ته یې چې لاس وړاندې که ولم یې دا کار مې وکړه بیا یې هم کوم ملګریه رزیلانو امیرال هم راځه حیدر ونیسه امیرال علي هوایی ډزې ازادي لدې ځای نه لاړ شئ مونږ ستاسې امنیت لپاره دلته یو چا چې تاسو ته پیسې درکړي او مونږ پسې رالېږلې په هغو باور مه کوئ موږ ترک عسکر دلته نه غواړو ځئ ورک شئ تور عسکرو تاسو ته له خیر رسولو پرته نور څه نه دي کړي ستاسو ماشومان مو وروزل تاسې ته مو روغتیایي خدمتونه وړاندې کړل څاګانې مو وویستې خو تاسې په هغه چا باور کوئ چې تاسې ته یې وسلې درکړي او مونږ پسې رالېږلي یئ له دې ځای نه لاړ شئ موږ په تاسې باور نه کوو تاسو ظالمان یئ ورک شئ له دې ځایه وګورئ تاسې قاتلان یئ زموږ کس مو په بې رحمۍ ووژه خوله دې بنده که رزیله که یو بل کس هم هغه بیرغ ته لاس وړاندې که نو قسم کوم چې هغه هم ولم یې د هغه بیرغ لپاره موږ شهیدان ورکړي رزیلانو ما خوشې کوئ خوشې مې کوئ دوی غلي مه پرېږده تحریک یې که تحریک یې که د هغوی خبره ته غوږ ونیسئ حالا تاسو هغه ووژه ولې مو ووژه ها ولې تاسو هغه ووژه رزیلانو ولې مو هغه ووژه جګړن صاحب دوی په خبرو سره او یا هم په هوایي ډزو سره له دې کار نه لاس نه اخلي د ویشتلو اجازه نه ده باتوره نمبرداري یې په سکرین کې ښکاره کړه امر پر ځای کیږي رانږدې که څومره چې کېږي رانږدې که سمه ده ډګروال صاحب ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده دویم بریدمنه باش حکیم امر پر ځای کیږي جګړن صاحب ډګروال صاحب جګړن کاندئ جګړه نه څه مو وکړل ډګروال صاحب یو کس غوښتل چې زموږ بیرغ ښکته کړي موږ هم هغه وویشت موږ دې کار ته مجبور شو ډګروال صاحب ښه کار مو کړی زویه داسې رزیلان باید زموږ بیرغ ته لاس وړاندې نه کړي دومره نو اسانه نه ده همدارنګه ډګروال صاحب د باندې ګڼه ګوڼه او شورماشور ډېرېږي په مخنیوي کې یې له ستونزو سره مخ کېږو پوهېږم د هغوی د جلا کولو لپاره یوه لاره شته خو موږ ته همداسې امر شوی موږ په هېڅ ډول ډزې نشو کولی ډګروال صاحب زه فکر نه کوم چې د هغوی په وژلو سره ستونزه حل شي دوی د یو کس په امر سره دلته راغلي دي که موږ وشو کولی چې هغه ته ځان ورسوو ته څوک یادوې جګړنه ډګروال صاحب د باندې کسان د هاشم په نوم د یو قوم د مشر کسان دي هاشم دا هماغه ډله ده چې پرون یې تاریخي جومات ونړاوه هو همداسې ده ډګروال صاحب ستا وړاندیز څه دی جګړنه په سیمه کې د ټولو ناخوالو په وړاندې یوازې همدې ترکانو مبارزه کړې د حق په لاره کې له ټولو ډېره قرباني ورکړې له ټولو نه له ډېرو ستونزو سره مخ شوي هېڅ کله یې هم دښمن ته د ګټې اخیستنې فرصت نه دی ورکړی ځپلي دي د ناوړو پلانونو مخه یې ورته نیولې ده او په ضد یې ودرېدلي دي جګړن صاحب زه مو راغوښتې وم
جګړن صاحب اوس څه فکر کوئ؟ د لوی عمر سیف الدین په اړه لومړی بریدمنه د عمر سیف الدین په اړه چاته دې چې غوږ ونیوه د همغه کېږي چېرته دا د باندې خرڅ شوي کسان د خپلو قصابانو خبرې اوري خو زه د عمر سیف الدین خبرې اورم چمتو یې؟ زه تل چمتو یم جګړن صاحب. ډېر ښه زموږ قوماندان جګړن بوتو او زموږ لومړی بریدمن اولګن لږ وروسته له دې ځای نه وځي. که د هغوی یو تاریخ ته زیان ورسېده که چا هغوی ته لاس وړاندې کړ لوی خدای دې شاهد وي چې د غنمو ریبلو په څېر یې ریبم. ما غاړه خلاصه کړه، هر څه چې کوئ ویې کړئ. عسکرو دلته زنځیرې ودرېږئ. هله زر کوئ، لاره خوشي کئ. الهام دمیره هله زر کوئ. هله عسکرو هله زر کوئ. لاره خوشي کئ. دوام ورکئ. لاره خوشي کئ. هله جګړن صاحب دوی د هغوی قوماندانان دي. دننه راشئ. هله دې خوا تېر شئ. باندې که البته هغوی د حل یوه لاره لټوي. آفرین دې په هغوی وي. تکړه دي. ډېر زیات مې وستایل.
زه برګلی شوم چې هغوی نارامه کړم او ډېر لږ پاتې چې خپلې موخې ته ورسېږم. هغه والد ته زنګ ووهه چې شور ماشور لږ ډېر کړي. اوس حالت لږ ارامه ښکاري. حالت تیر شوی؟ بله. ما ودرېږه، دوام ورکړه. ته وایې چې دوام ورکړم. زما خبرې کول یې هم نه خوښوي. خیر څه ګوره، دوی غلي مه پرېږده، تحریک یې کړه. هله تحریک یې کړه، تحریک یې کړه، تحریک یې کړه. هله مه ډارېږئ، دوی په موږ هېڅ هم نشي کولی. دا زموږ سیمه ده، دا خاوره زموږ ده. دوی باید له دې ځای نه لاړ شي. عسکر باید ورک شي، لاړ شي. جګړن صاحب اوس باید جګړن خان او چغدم یوازې هلته نه وای لېږلي. دا چې هغوی به له څه شي سره مخامخ شي په دې هم نه پوهېږم. ملګرو، موږ کانبوز وکړو. هغه ته ویلی شي چې وبله، خو نشي ویلی چې ودرېږه. دا خبر دې هم سمه ده جګړن صاحب. سمه ده جګړن صاحب، موږ هغوی پسې له دې ځای یوه مرسته کوونکې ډله ولېږو. باتوره دا ځای نشو پرېښودلی. خدای دې له هغوی سره مرسته وکړي. له موږ سره هم جګړن صاحب، له موږ سره هم. ګرانه کاش چې استراحت دې کړی وای. ته خدای لپاره له ما سره کار بل لره ګرانې. په روغتون کې مې ډېر استراحت کړی. د خپل کور په څېر ځای نشته. زما ټلیفون چیرته دی؟ درکوم یې، فکر کوم چې په بکسه کې دی. واخله ګرانه. ګرانه زه ځم چې دا شیان پاس ویسم. سمه ده. بله کوپوزه، امر وکړئ جنرال صاحب. حالت څنګه دی؟ اتلانو څه وکړل؟ اوس د الاجا په سیمه کې دی جنرال صاحب. د سیمې یوه ډله خلکو پوسته کله بنده کړې ده او شاله دی چې عسکر دې له هغه ځای نه ووځي جنرال صاحب. فکر کوم چې حالت ډېر ګواښونکی دی. دا د دې نوي لاورنس کار دی که نه؟ زه هم داسې اټکل کوم جنرال صاحب. فکر کوم چې د سیمې تر ټولو لوی قوم سره یې معامله کړې او د هغوی کسان یې موږ پسې رالېږلي. د پوستې حالت څنګه دی؟ زه له بهرنیو چارو او دفاع وزارت سره وغږېدم، خو په سیمه کې د شته حساسیت له مخې د ډزو کولو امر نه راکوي. خلک ډېر پارېدلي دي او زموږ د عسکرو ژوند لږ وخت سره مخ دی. خدای دې ووایي. جګړن بزرګ پرته له جنګ نه د یوې بلې حل لارې وړاندیز وکړه جنرال صاحب. د هغوی د خبر په تمه یم. بله لاره هغه څنګه؟ علي سلچوکا مرسته وکړه. یا شیطان راته وایي چې ټول یې مخینه به وله مردار یم. باتوره د پښو مخه یې وبله. خپلې بندګاه سره ځئ راځلانو ځئ. سنجره مرسته وکړئ، سنګر جوړ کړئ.
انشاءالله چې بوزوک ملګری به یوې پایلې ته ورسېږي که نه دا حالت به نور هم بدتر شي ان شاء الله جګړن صاحب. سایفه ته هم دلته چیرته مکتب تماشه امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب که چېرته ماته مړتیا پیدا شو غږ وکړئ بسنه کوي زه ځان در رسوم. زړه مې ډېر ډاډه شو په رښتیا رښتیا وایې ها خلک وایي چې زما خبرې څوک هم داسې ډاډه کوي جګړن صاحب. سمه ده ته ځان په مصیبت کې اخته نه کړې همدا بسنه کوي. امرم پر ځای کېږي. چغدم هغه په موټر کې پرېږدم. امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب. دا هم ته وخت سمه ده جګړن صاحب. راځئ چې هله نکته شه. پام کوئ. خبره ده ترک عسکر راغلی ښاغلیه له تاسې سره خبرې کول غواړي. وای دور ګردو راغلی غواړي چې له ما سره خبرې وکړي. اردو نه ده یو دوه سیمن سبان دي. صاحبان سبانې هم اردو څه توپیر کوي. اوس پوه شول چې باید له چا سره خبرې وکړي. حاله را دي شي په سترګو. دلته عسکر راغلي. هو ته د خپل کاکا په قدرت پوه نه شوې خو ځینې کسان پوهېږي. پام کوه چې په فکر کې دې مونږ ګرځوي. د یوې ترک عسکري وسلې ته هیڅ کلام لاس نشي وړاندې کولی. پوه شوې کم عقله. زه ډېر وخت نه لرم زما په خبره پوه شوئ. په تاسې کې چې د هر یو رتبه جیګه وي هغه د زما مخې ته ودرېږي. حاله جګړن خان بزوکه د ترک ځانګړو ځواکونو د هغه دروازې په خولې کې څومره کسان وو؟ راتلونکې برخه کله چې هغه مړ کېده دا کسان چېرته وو؟ سمه ده د بهرنیو چارو وزارت له ما پوښتنه کوي په یو سخت حالت کې
د پوستې حالت څنګه دی؟ د هاشم پر ځای چې د هغه وراره ناز د هغه ژمنه کړې ده چې کسان د پوستې له شاوخوا نه لرې کوي. هغوی یوازې زما مخې ته یو جګړن رابلې که نه نو زه خو یوې اردو ته په تمه. یوه پوښتنه مې کوله. څه خبره ده؟ هغه الیاس اړیکه مې ورسره نه ټینګېږي، هغه په عملیاتو کې دی. شاته شه ولما شاته لاړ شئ ولما د سهار رئیسي سرزوري کوي، قسم کوم چې بیا مو ولم. زما د زوی کلیزه د سلوات روري په کور کې حسین هم څه نه و پاتې.